أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه باب ما جاء في فضل الطهور وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك بن أنس وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ابو هريرہ رضی اللہ عنہ فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن کله چې اودس وکي یو مسلمان بنده یا مؤمن بنده فغسل وجهه او د خپل مخ وینځه په اودس کې کله مخ وینځه خرجت من وجهه كل خطیئه د در مخ نه ټول ګناونه داوزی نظر الیها بعینیه کومو ګناونو ته چې د په سترګو باندې نظر کړی دا سټې موزي مع الماء د اوبو سره کله چې مخ وینځي د اوبو سره دا وځي یا دې سوي او یا دا چې او مع آخر قطر الماء یا د اوبو تر د اخرنۍ قطرې سره دا وځي او نحو هذا یا په مثل د دې نور سوي واذا غسل یدیه او کله چې اغه لاسونه وینځي خرجت من یدیه کل خطیئه د در لاسونه ټول ګناونه وځي کم ګناونه بطشتها یداه چې د لاسونو نیولي د لاسونو دا ګناونه کړي مع الماء د اوبو سره دا وځي او مع آخر قطر الماء یا د اوبو د اخرنۍ قطرې سره دغه ګناونه وځي حتی یخرج نقیا من الذنوب تر دې پورې دا انسان د ګناونو نه بالکل پاک وځي د دې روایت اول د دې د رجال واس علی سبیل الاختصار کو بیا راوی د حدیث چې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ داغه به مختصر خبر ذکر شي او بیا متن د حدیث او بیا وفي الباب کی تخریج دی او بیا دغه سره امام ترمذی رحمه الله سنوري اهمي خبرې کړي نو باب ما جاء فی فضل طهور په ضمیر طا سره او دغه شان په فتحې طا سره هم راځي دلته په ضمیر طا سره دی بضم طا دا کله اذا اريد به الفعل کله چې د پاکی د فعل ته مراد واغسته شي پاکی فضیلت د پاکی او دغه شان په فتحې د طا سره طهور چې ویل شي اذا اريد به الماء کله چې د دین اوبه مراد واغسته شي یعنی آله د پاکی نو اوبه مراد دی او مراد دلته کې فعل دی باب ما جاء فی فضل الطهور د پاکی فضیلت د اودس فضیلت وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري اولنې راوی په دې روایت کې اسحاق بن موسى الانصاري دی اسحاق بن موسى الانصاري الخطمی المدینی الفقیح الحافظ الثبت او در کنیت چې دی نو ابو عیسی دی او دا قاضي د نیساپور دی نیشافور چې ورته وایي د امام مسلم رحم الله علاقه نیسابور ورته عربۍ کې وایي دا د هغې قاضي او وکان من ائمة الحدیث د حدیثو د امامانو نه یو لوی امامو صاحب السنه امام ابي حاتم رحم الله د باره کې دا خبرې لیکلي او د اسحاق بن موسی انصاری په باره کې امام نسائی رحم الله لیکلي چې ثقه دا یو ثقه راوي او دا د امام مسلم رحم الله استاذ او د امام ترمذی رحم الله استاذ د امام نسائی رحم الله استاذ او دغه شان د نور غنو محدثین استاذ لري اسحاق بن موسی الانصاری امام ذهبی رحم الله میزان الاعتدال کې لیکي چې اذا قال الترمذی ابن الانصاری کله چې امام ترمذی رحم الله کمزه کې ابن الانصاری ذکر کی نو فیانی به اسحاق ابن موسی الانصاری نو مراد د دې هم دا اسحاق ابن موسی الانصاری خپل دا استادی نو بعضینو کې ابن الانصاری ذکر کی دا اسحاق ابن موسی الانصاری رحمه الله د وفات په 244 هجری کې شوی تذکرۃ الحفاظ کې امام ذهبی رحم الله لیکلی او دغه شان د باره کې حافظ ابن حجر اسقلانی رحم الله تقریب کې لیکلی چې ثقه
دا یو ثقه راوي نو دا د دې روایت اولنی راوي دی د امام ترمذي رحم الله استاذ. ورپسې حدثنا معن بن عیسی، دویم راوي په دې حدیث کې معن بن عیسی دی. معن بن عیسی د کنیت چې نو ابو یحیی ابو یحیی المدنی القزاز، دا من کبار اصحاب مالک، د امام مالک رحم الله شاګردانو کې دا مشر شاګرد لو شاګرد او د وفات چې کوم دی د معن بن عیسی د وفات چې په 198 هجری کې شوی د شوال میاشت 198 هجری کې د وفات شوی. امام ذهبی رحم الله تذکرۃ الحفاظ کې لیکلي او دا شانتي حافظ ابن حجر اسقلانی رحم الله د معن بن عیسی په باره کې تقریب کې لیکي چې ثقة ثبت، دا یو ثقه راوي بهر کیف معن بن عیسی دا دویم راوي دی. دریم راوي چې کوم دی حدثنا مالک بن انس، امام مالک رحم الله یو انس ابن مالک دی. انس ابن مالک دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشهور صحابي دی، حضرت انس رضی الله تعالی عنہ. او یو مالک ابن انس دی چې دا امام مالک رحم الله امام دارالهجره چې ورته وي او د حالات خوشونکې تاسو موتار امام مالک مقدمه کې به ویلي نو نه بیانو چې دا څومره علو شخصیت. ورپسې تحویل کې حا وحدثنا قتيبه، د یو سند د بل سند ته تحویل کوي. وحدثنا قتيبه، نو د قتيبه حالات شاته بیان شو ابتدا کې عن مالک، نو قتيبه بیا د مالک نه چې کوم دی امام مالک رحم الله مالک ابن انس رحم الله نه ذکر کوي. وس بل راوي عن سهيل ابن ابي صالح، سهيل ابن ابي صالح المدني دا صدوق راوي دی خو په اخر کې د حافظه کې لغون ته کې تغییر راغلی او په دور خلافت د منصور کې دی بیا وفاتو. حافظ ابن حجر اسقلانی رحم الله لیکلی تقریب کې عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه، سهيل ابن ابي صالح د خپل پلار نه را نقل کوي. پلار څوک دی؟ پلار چې دی نو دغه ابو صالح دی. ابو صالح چې دی ابو صالح نوم اسمه زکوان، دا امام ترمذی رحم الله هغه د اخر کې لیکي. و ابو صالح والد سهيل هو ابو صالح السمان و اسمه زکوان. نو د نوم چې کوم دی نو زکوانو، امام ترمذی خپل دغه تصریح کوي او حافظ ابن حجر اسقلانی رحم الله هغه بیا تقریب کې لیکلي چې زکوان ابو صالح السماک الزیات، سماک وړي به خرڅول زیات، او المدنی ثقة ثبت. او حافظ ابن حجر اسقلانی رحم الله لیکي چې وکانه یجلب الزیت الى الکوفه، د به کوفې ته تیل راوړل، تیل به یې راوړل ځکه ورته زیات وایي. او په 101 هجري کې چې کوم دی هغه بیا د وفات شوی دی.